د یو ولي په باره کې راځي چې یو چا پوښتنه ځینې وکړه چې الله تعالی تا ته دومره غټ مقام درکړی دی دا د څه شي په خاطر دی تر جواب مخکې هغه ته وایي چې ته ورسه زموږ کور ته دروازه ور وټکوه او ورته ووایه او زما نوم ور واخله چې هغه پلانکی کتاب راکړه کله چې دا سړی د دې ولي کور ته ورغلی دروازه یې ور وټکوله له هغه طرفه څخه د زنانې شخص پوښتنه ځینې کوي چې څه غواړې دی ورته وایي پلانکی کتاب غواړم هغې وده ته غوسه وکړله شکنځل یې ورته وکړو بد رد یې ورته وویل دی له هغه کور څخه روان سو بېرته و دې ولي ته راغلی حیران سو چې آیا داسې نه چې ما دا کور خطا کړی وي د بل چا کور ته نه یم ورغلی هغه ولي ته یې وویل زه خو دا پلانکي کور ته ورلم دا ستا کور ولول ولا هغه خو ما ته دا رقم ته خبرې وکړې نو هغه ولي ورته وایي الله تعالی چې ما ته دومره غټ مقام راکړی د هغه په دې خاطر چې زه له دا رقم ښځې سره ګزاره کوم نو که یو ښځه بده وي په کور کې له سړي سره ګزاره نه کوي نو باید هغه سړی ګزاره ورسره وکړي ځکه الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي وعاشروهن بالمعروف تاسو له خپلو زنانو سره ښه ګزاره کوئ ښه سلوک ورسره کوئ نو د هغې ښې ګزارې په بدله کې الله تعالی ما ته دا غټ مقام راکړی دی